بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ګورئ امید ایچ ډی ویب ټي وي. زه یم کاشف عارف نظر واچو په سر خبرونو. وزیر اعظم عمران خان د بلوچستان ولس د ستونزو حل کولو لپاره د ټولو وفاقي وزارتونو د سیکرټریانو ته هر میاشت د بلوچستان د دورې کولو حکم جاری کړی دی. د چیرمن او ډیپټي چیرمن سېنات په معامله د آصف زرداری او مولانا فضل الرحمن ترمنځ ټلیفوني رابطه شوې ده. د دواړو مشرانو ترمنځ په ټلیفوني رابطه کې د پی ډي ایم امیدوارانو په سېنات ټاکنو کې د کامیابولو په اړه خبرې اترې شوې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د تاڼو ماحول ولسخوښې جوړولو لپاره یو اهم فیصله کړې ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې په تاڼو کې د آسان انصاف مرکزونو جوړولو په اړه غونډه ترسره شوه. په خیبر پښتونخوا کې د کورونا ویکسینیشن دویمه مرحله شروع کړې شوې ده او د ښار په 3 لویو هسپتالونو کې 300 نه سیوا د 80 کالو عمر تنانو ته د کورونا ویکسین لګولې شوي دي. په پیښور کې د بی آر ټي د کامیاب آغاز نه وروسته د زو بایسایکل شیرینګ سیستم افتتاح شوې ده. پیښور های کورټ د ټیک ټاک ایپ بندولو حکم کړی دی. چیف جسټس پیښور های کورټ کیسر رشید خان د ټیک ټاک خلاف په دایر درخواست سماعت وکړو. په کوهاټ ګیریزن کیډټ کالج کې د یوم والدین دستور ترسره شوې ده. د دستوري مشر میلمه د تعلیم صوبایي وزیر شیرام ترکی و. د فیصل واوډا لخوا خالي کړی شوی د قومي اسمبلۍ نشست باندې د ضمني ټاکنو شیډول جاری کړی شوی دی. سعودي عرب د خپل هوایي اډې او بین الاقوامي بارډر د 11 مارچ په ځای د 19 مۍ نه د کولولو فیصله کړې ده. د فیصلې اعلان د کورونا ویکسینیشن د کم ملاوېدو له وجې شوی دی. د مارشل لوبې د ودې او د لوبغاړو پروموټ کولو لپاره په پاکستان کې د یونیورسل فایټ لیګ په نوم د انټرنیشنل مقابلو منعقد کولو فیصله شوې ده. د خیبر پښتونخوا اسلام آباد او پنډۍ په شمول د ملک په نورو برخو کې د باران ورېدو سلسله روانه ده چې ورسره په موسم کې یخوالی راغلی دی. موسمیاتو محکمې د نور بارانونو پیشګویي هم کړې ده. دا سر خبرونه اوس راځو د خبرونو تفصیل لا. وزیر اعظم عمران خان د بلوچستان ولس ستونزو حل کولو لپاره د ټولو وفاقي وزارتونو سیکرټریانو ته هر میاشت د بلوچستان دورې کولو حکم جاری کړی دی. په دې سلسله کې د وزیر اعظم د دفتر لخوا باقاعده حکمنامه جاری کړې شوې ده. د حکمنامې تر مخه د بلوچستان صوبې ولس ته د راپېښو ستونزو د حل کولو لپاره به د وفاقي وزارتونو سیکرټریان هر میاشت د بلوچستان دوره کوي او د خپل وزارت ډیویژن او د محکمې په اړه به ټول ترجیحي بنیادونه حل کوي. په حکمنامه کې ویل شوي دي چې ټول وفاقي سیکرټریان به چیف سیکرټري بلوچستان سره په شریکه د ویزټ پروګرام جوړوي او د هغې په اړه به د وزیر اعظم دفتر ته اطلاع هم ورکوي. د چیرمن او ډیپټي چیرمن سېنات په اړه د آصف زرداری او مولانا فضل الرحمن ترمنځ خبرې اترې شوې دي. د دواړو مشرانو ترمنځ په ټلیفوني رابطه کې د پی ډي ایم امیدوارانو په سېنات ټاکنو کې د کامیابولو په اړه خبرې اترې وشوې. د آصف زرداری وینا وه چې پی ډي ایم ته په سېنات کې د حکومت نه واضح برتري ترلاسه ده او د یوسف رضا ګیلاني او غفور حیدري د کامیابۍ لپاره پر امید یو. د ویل چې د چیرمن او ډیپټي چیرمن سېنات لپاره زموږ ټولې تیاریانې مکمل دي او ټولو غړو د حمایت یقین راکړی دی. د پی ډي ایم مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې د چیرمن او ډیپټي چیرمن په ټاکنه کې حکومت د هارس ټریډینګ کوشش کوي او که حکومت زموږ غړي مات کړل نو ټول به د ولس مخې ته راولو. عمران خان په خوله د اخلاقیاتو خبرې ښه نه لګي. زموږ په غړو سنجراني ته د ووټ ورکولو لپاره دباو اچول کیږي. د خیبر پښتونخوا حکومت د تاڼو ماحول ولسخوښې جوړولو لپاره یو اهمه فیصله کړې ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې په تاڼو کې د آسان انصاف مرکزونو جوړولو په اړه غونډه ترسره شوه. په غونډه کې د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه او سی پی او پیښور په شمول اعلی چارواکو ګډون وکړو. د پولیس حکامو لخوا وزیر اعلی ته د منصوبې په اړه بریفینګ ورکړی شو. وزیر اعلی محمود خان په تاڼو کې د آسان انصاف مرکزونو جوړولو اصولي منظوري ورکړه. د روان مالي کال دوران به د پیښور په 15 تاڼو کې د آسان انصاف مرکزونه جوړولی شي. په دې تاڼو کې حیات آباد، یونیورسټي ټاون، فقیر آباد، سوکنو او وړبیره شامله ده. په دویمه مرحله کې به د راتلونکي مالی کال دوران د پیښور په نورو 15 تاڼو کې دا مرکزونه جوړولی شي او په بله مرحله کې به دا مرکزونه د صوبې د نورو ضلعو په تاڼو کې جوړولی شي. د وزیر اعلی محمود خان وینا ده چې په دې تاڼو کې به د ښځو، خواجه سرو او ماشومانو لپاره بیل خصوصي ډیسک جوړولی شي او په خصوصي ډیسک باندې به لیډیز عمله تعینات وي.
په خیبر پښتونخوا کې د کورونا ویکسینیشن دویمه مرحله شروع کړې شوې ده او د ښار په 3 لویو هسپتالونو کې د 300 نه سیوا بزرګانو ته د کورونا ویکسینیشن لګولې شوی دی. د هسپتال انتظامی تر مخه په لیډي ریډینګ هسپتال کې 110 او خیبر ټیچینګ هسپتال کې د 18 کال عمر نه سیوا 120 تنانو ته ویکسینیشن شوی دی. همدغه شان په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې 150 تنانو ته د کورونا مخنیوي ویکسین لګولې شوی دی. د هسپتال حکامو تر مخه په ویکسین لګولو سره په کوم یو تن هم ریاکشن نه دی شوی. په پیښور کې د BRT کامیاب آغاز وروسته د زو بایسایکل شیرینګ سیستم افتتاح شوې ده. د منصوبې افتتاحي تقریب کې د ترانسپورت صوبایي وزیر شاه محمد خان، د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه او د اطلاعاتو مشیر کامران بنګش ګډون وکړو. تیمور جګړه او کامران بنګش زو بایسایکل چلولو سره د منصوبې پرانسته وکړه. دا منصوبه د پیښور بس ریپډ ترانزیت برخه ده. په زو بایسایکل پراجیکټ کې 32 ډاکینګ سټیشنې او 360 بایسایکلې دي. دا سایکلې به صرف په BRT روټس باندې چلولې شي چې له وجې به د پیښور یونیورسټۍ طالب علمانو ته د BRT سټیشن ته په رسیدلو کې اسانۍ وي. صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه وویل چې دا د خپل وخت اولنی پراجیکټ دی چې ورسره به په پیښور کې د ټریفیک دباو کې کمی راشي او دا یو صحتمندانه اقدام دی. په دې موقع د اطلاعاتو مشیر کامران بنګش وویل چې د پیښور ولس به د دې منصوبې نه ډېره فایده ترلاسه کوي او یو خواست کوم چې د دې د خیال وساتلی شي. پیښور های کورټ د ټیک ټاک ایپ بندولو حکم کړی دی. چیف جسټس پیښور های کورټ کیسر رشید خان د ټیک ټاک ایپ بندولو په اړه د درخواست سماعت کړی دی. د سماعت دوران ډایریکټر جنرال پاکستان ټیلی کمیونیکیشن، ډیپټي اټارنی جنرال او د درخواست گزار وکیل نازش مظفر او سارا علي عدالت ته پیښ شول. چیف جسټس ویل چې په ټیک ټاک باندې اپلوډ کیدونکې ویډیوګانې معاشرې ته قبول نه دي او دغه ویډیوګانو نه په معاشره کې فحاشي خورېږي. چیف جسټس کیسر رشید د DGPTA نه پوښتنه کړې ده چې آیا دې ایپ بندولو سره به دوی ته نقصان کیږي او د ټیک ټاک دفتر چرته دی، چرته نه چې دا کنټرول کیږي. DGPTA عدالت له جواب ورکړی دی چې د ټیک ټاک هیډ افیس په سنګاپور کې دی او د پاکستان لپاره دا ایپ د دوبۍ نه کنټرول کیږي. موږ د ټیک ټاک عہدهدارو ته درخواست ورکړی وو خو تر اوسه څه جواب نه دی راغلی. چیف جسټس ویل چې د ټیک ټاک نه تر ټولو زیات ځوانان متاثره کیږي او چې تر څو پورې عہدهداران مرسته نه کوي تر هغې پورې د ټیک ټاک بند کړی شي. په کوهاټ ګریزن کیډټ کالج کې د یوم والدین دستوره ترسره شوې ده. د دستورې مشر میلمه د تعلیم صوبایي وزیر شهرام ترکی و. ګریزن کیډټ کالج ته په رسېدو د صوبایي وزیر استقبال بریګیډیر ندیم وکړو. په دې موقع شهرام ترکی د ښه کارکردګۍ ښودونکو طالب علمانو ته ګولډ میډلې واچولي. صوبایي وزیر ویل چې د ګریزن کیډټ کالج شمیر د ملک په بهترینه تعلیمي ادارو کې کیږي او کیډټ کالجونه د طالب علمانو تعمیري سوچ مخ په وړاندې بوتللو کې یو ښه کردار ترسره کوي. شهرام ترکی ویل چې د پاکستان تحریک انصاف اولنی ترجیح تعلیم عام کول دي او په صوبه کې مروان تعلیمي کال لپاره 130 میلیون روپۍ فند بیل کړی دی. دستوري ته د وینا په وخت د تعلیم وزیر شهرام ترکی دا هم ویل چې د صوبې په تعلیمي ادارو کې به د نوې ټکنالوژي او سمارټ سکول سیستم متعارف کولی شي او موجوده حکومت په ټول ملک کې یو شان تعلیمي نظام راوستلو لپاره کوششونه کوي. په دې موقع د ګریزن کیډټ کالج کوهاټ پرنسپل بریګیډیر ندیم د تعلیم صوبایي وزیر ته شیلډ هم ورکړو. د ملک په ترقۍ کې ماربل انډسټریز یو ښه کردار ترسره کوي او ماربل انډسټریز په نوي طرز جوړولو سره به د پاکستان د معیشت لپاره ګټور ثابت شي. نور تفصیل ګورو د ماجد خټک په دې رپورټ کې. سټیټ بینک او پاکستان SBPAC پېښور د اړخه جهانګیر خیرآباد ماربل اسوسییشن سره غونډه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا فیکټریانو د پیداوار او د ښه کولو دپاره د سټیټ بینک او پاکستان د طرفه فیکټریانو د نوي طرز او د ماډرن جوړونو دپاره په آسان قسطونو قرض ورکولو پوهه وشوه. अगर आप अपनी फैक्ट्री को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, नई फैक्ट्री इंपोर्ट करना चाहते हैं या लोकली मैन्युफैक्चर्ड अगर आप कोई फैक्ट्री लेना चाहते हैं और मशीनरी लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आसान शराइत पे कर्जा मिल सकता है. इस पे जो है ना सिर्फ 6% का मार्कअप है और जिसमें 6 महीनों का वो ग्रेस पीरियड भी है जिसमें आपसे प्रिंसिपल आपसे नहीं लिया जाएगा. तो ये स्टेट बैंक ने ये स्कीम लॉन्च की है ताकि इधर मार्बल इंडस्ट्री में जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू एडिशन हो सके. په دې اگاهی غونډه کې د نوخار چمبر اف کامرس صدر زر عالم خان او چې د نوخار چمبر اف کامرس هر قسم مدد کولو ته تیار دی. چمبر اف کامرس انشاءاللہ صنعتکاروں کے درمیان اور اسٹیٹ بینک کے درمیان برج کا کردار ادا کرے گا اور صنعتکاروں کے جو بھی مسئلے انشاءاللہ فرسٹ پریورٹی پہ وہ طور پہ حل کریں گے. ہم کہ انہوں نے جہانگیر میں سیشن اویئرنیس سیشن کا انعقاد کیا ہے
और इंशाल्लाह इससे जो है ना मार्बल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा विजिटेड मिलेंगी, क्योंकि जो हमारे नए चैलेंजेस आ रहे हैं CPEC के हवाले से, तो उस वजह से हमें इंडस्ट्री अपग्रेडेशन बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि पुराने इंडस्ट्री जो है ना वो कम्पीट नहीं कर सकती। इसलिए लोगों को चाहिए कि स्टेट बैंक के जितने भी फैसिलिटेशन प्रोजेक्ट है इनसे पूरे फ़ायदा उठाए। په دې موقع د ماربل انډسټریز FPCCI ممبر عباد علي اووی چې د سټیټ بانک د اړه داسې پروجیکټ د ماربل فیکټریانو د مختګ لپاره ډیر فایدهمن وي. موږ ته پکار دي چې دینه برپوره فایده اوچته کو. ماجد خټک، امید ویب ټي وي، نوخار. ضلع انتظامیه کوزدر د جشن بهارا په نوم اوه ورځنی سپورټس فیسټیول منعقد کړی دی. په دې فیسټیول کې به د مختلفو لوبو او تعلیمي سرګرمیانو په اړه مقابلې ترسره کیږي. په دې اړه د کوزدر ایډیشنل ډیپټي کمشنر اشفاق احمد امید ویب ټي وي ته صداسي وویل. دا سپرینګ فیسټیول منګه د عوام دپاره کوو او د دې ښکلا او د دې رونق به هم په دې خلکو باندې وي، نو چې خلک پکې څومره ډېر پارټیسپیشن وکړي نو هغومره به زمونږ د دې فیسټیول هغه کم سپیرټي هغه به فولفل شي. نو زمونږ عوام ته درخواست دی، ځکه چې موږ تاسو ټول ته پته ده چې لوړ دیر د ملیټنسي ویو دلته تیر شوی دی. په DHQ هسپتال تیمرګره کې د صحت محکمې کلیریکل سټاف د حلبردارۍ دستوره ترسره شوې ده چې پکې یو شمېر ډاکټرانو او کلیریکل سټاف ګډون کړی و. په دې اړه به نور تفصیل ګورو د خپل همکار نواب بادشاه په دې ریپورټ کې. په DHQ هسپتال تیمرګره کې د محکمه صحت کوزدر د کلیریکل سټاف د حلبردارۍ تقریب اهتمام وکړی شو، چې پکې کلیریکل سټاف، ډاکټرانو او د محکمه صحت نور سټاف په ګڼ تعداد کې ګډون وکړو. په دې موقع د تقریب مشر میلمه د تیمرګری هسپتال MS ډاکټر شوکت علي او د اپکا صوبایي صدر محمد سلیم تقریب ته صدارنګ وینا وکړه. د دې فیملی یو اکټیو ممبران دي، موږ ټول وروڼه یو، څوک مشر دی عمر لحاظ سره، څوک کشر دی، موږ به د یو بل ډېر عزت کوو. د اپکا صوبایي صدر محمد سلیم د کلیریکل سټاف د نوي ټاکلې شوي عہدیداران نه سوګند اوچت کو. په دې موقع مشر میلمه ډاکټر شوکت علي او نورو میلمنو ته اعزازي شیلډونه هم پیش کړي شو. د کیمرا ټیم سره نواب بادشاه، امید HD ویب ټي وي، کوزدر. د وزیر اعظم عمران خان د قومي اسمبلی نه د اعتماد اوټ اخیستلو په خوشحالۍ کې د سعودي عرب ریاض PTI کارکنانو لخوا یوه اهمه غونډه رابللې شوې وه. په غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف اوورسیز کارکنانو د PTI په ګټه کیک کټ کړو او په عمران خان یې د بھرپور اعتماد اظهار وکړو. غونډې ته د وینا په وخت د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو وویل چې حالات څنګه هم وي نو موږ به عمران خان سره اوږه په اوږه ولاړ یو او عمران خان هغه تن دی چې په پاکستان کې د مدني ریاست خوب پوره کولی شي. د تحریک انصاف کارکنانو وینا وه چې په راتلونکي ټاکنو کې به هم عمران خان بریالی کیږي او د پاکستان وزیر اعظم به وي. په غونډه کې د حکومت اتحادي جماعت پاکستان مسلم لیگ کاف غړو هم ګډون وکړو او د تحریک انصاف کارکنانو او وزیر اعظم ته یې مبارکي ورکړه. په پاکستان کې د انټرنیشنل لوبو بحالۍ لپاره د نړیوال لیگ تابع کولو فیصله شوې ده. د مارشل لوبې د ودې او د لوبغاړو پروموټ کولو لپاره په پاکستان کې د یونیورسل فایټ لیگ په نوم د انټرنیشنل مقابلو منعقد کولو فیصله شوې ده چې پکې به لوبغاړو ته لکونه روپۍ ملاویږي. دا خبرې د یونیورسل فایټ لیگ ډایریکټر ټیکنیکل جمیل احمد چانډیو، ډایریکټر مارکیټینګ امیر شهزاد، ډایریکټر پلانینګ ذاکر الاسلام او د پاکستان چیف رحمت ګل افریدي په پیښور پریس کلب کې د پریس کانفرنس په مهال وکړې. دوی ویل چې په پاکستان کې په اول ځل په نېشنل او انټرنیشنل سطح د مقابلو انعقاد او د لوبغاړو پروموشن سره سره په عالمي لیول متعارف کول او د هغوی حوصله افزایی به کولی شي. د UFL د پلیټ فارم نه د جونیئر لوبغاړو ته د بنیادي ټریننګ پروګرام ترتیب کړی شوی دی چې په هغې کې د ملک په مختلفو ښارونو کې د لوبغاړو رجسټریشن کولی شي. امیر شهزاد بټ ویل چې د روان کال تر نومبر میاشت پورې به یونیورسل لیگ شروع کولی شي او په دې لیگ کې به د امریکې او انګلینډ په شمول د نورو ملکونو بهرني نارینه او زنانه فایټرز برخه اخلي. د خیبر پښتونخوا اسلام آباد او پنډۍ په شمول د ملک په نورو برخو کې د باران ورېدو سلسله روانه ده چې ورسره په موسم کې یخوالی پیدا شوی دی. موسمیاتو محکمې د راتلونکي 40 غنټو دوران په خیبر پښتونخوا، بالای پنجاب، اسلام آباد، کویټه، ژوب، زیارت، کشمیر او ګلګت بلتستان کې د وریځو سره سره د نور باران او په غرونو د واورې ورېدو امکان څرګند کړی دی. د محکمې تر مخه د بارانونو سلسله به د اتوار ورځې پورې جاري وي. د تیزو بارانونو او هواګانو په سلسله کې PDMA متعلقه محکمو ته خپل احکامات جاری کړي دي. همدا و تر دې دمه مهم خبرونه. د نورو خبرونو او اپډیټس لپاره د امید ویب TV سوشل میډیا سایټ سره اوسئ. د الله په امان.